السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستان امید ہے تاسو بخیر ابوبکر بھائی نن زما زه تر راغلی دی ابوبکر بھائی خو به تاسو پیژنئ کوم چې په یوټیوب باندې دی چینل دی ایوریثینګ ایزی چینل کوم چې په سعودي عرب کې آی تھنک د عادل تنویر نه پس تاسو چینل غټ دی ابوبکر بھائی نو مننه ابوبکر بھائی دراتګه ستا ډېره مهرباني چې تا مله په خپل غټ پلیټفارم باندې د خبرو کولو مقرره کړله. مننه ابوبکر بھائی ماشاءالله نیوز خو تاسو هره ورځ شیر کوئ لګیا یې اورئ خو دا راته ووایه ابوبکر بھائی چې نن سبا یو پیغام ورکو دا کم خلک چې دا پاسپورټونه شلوي او دا مطلب دا د ویزې دغه دې باره کې ته څه وایې یار دا خو ماته ښه نه ښکاري دا خو یو تیز وایه دا خو هم دي که چې د دې پاسپورټونه کم ایکسپایر شوي او سپارې لپاره کینسل هغه مهر والی کاغذ شته نو خیر دی خو که چېرته ایکسپایر نه نو هغه شلول نه دي پکار ځکه چې دا تصویران ستاسو ویډیو پر راځي په سوشل میډیا باندې اوس حکومت هم بدل دی نو بیا به تاسو ته مشکلات دي چې دا پاسپورټ تاسو بیا رینیو کوئ یا بل جوړوئ او بل ابوبکر بھائی او زه وایم چې ګوره دا د پاسپورټ یو بې عزتي هم ده د خپل ملک د پاسپورټ او په دې باندې آی تھنک ګوره که تاسو پاکستان ته لاړئ نو سم مسله هم درته پېښې دی شي. بل یو ابوبکر بھائی زه دا خبره خوښ شوه بل ابوبکر بھائی دلته زموږ د پښتانه وروڼه ډېر جذباتي دي دا مسافر که نه موږ په خپل عمران خان سپورټ کوو څومره اوورسیز چې دي دې باره کې ته څه وایې یاره دا وایي چې یاره بعضې خلکو ته وایي چې یاره په دې په سعودي عرب کې دا بار ته راوځو مظاهرې کوو ما په دې باندې ویډیو هم جوړې کړلې ته څه پیغام ورکړې دې باره کې نن ما د اماراتو یو پوسټ کتلی دی په اردو کې شوی تقریبا سبارې کړی هغې وایي چې دا د اماراتو خبره کوم دې ملک دا مظاهرې وغیره ممنوع دي امارات د سعودي نه لږ ایډوانس ملک دی دلته نه پکې ازادي ډېره ده نو تاسو دې ته وګورئ په سعودي عرب کې دا کول بالکل غلط کار دی او ونیولو تقریبا چې په لومړي پلایټ کې بغیر پاسپورټ خپل ملک ته لېږلي به نو او بیا پاکستان کې حالات هم دغه څوک چې په سعودي عرب کې په دوبۍ کې وخت تېر کړي دلته د تنخواګانې کم وي نو دې سړي لا کې پاکستان کې یا په افغانستان کوم سره تعلق نه هلته وزن ورکوي هغه تنخواه یا هغه کار لکه خپل مزدورۍ له راغلي او خپله مزدوري به کوو او که کوم ملګري مطلب دا دی خپل احتجاج ریکارډ کول غواړي نو سوشل میډیا شته که نه د اخلاق په دایره کې په سوشل میډیا باندې کم از کم پاسپورټ د نشته نور که چاته لوټه وي که بل سر څه وي خو پاسپورټ مه شلوئ ځکه که پاسپورټ که ایکسپایر خیر دی که چېرته کینسل هغه مخه روالي سفارې طرفه نو هغه خیر دی خو که چېرته دا ایکسپایر نه او ستا ریل پاسپورټ ته وشلې نو ویډیو در راغلی ده او څه ویم کوم امبیسي دله پاسپورټ دله رینیو کوي ګورنمنټ بدل دی فار ایگزامپل ګورنمنټ بدل دی نو مسله ګورنمنټ بیا هم نه کېږي لکه مسله د بیخي کې لحاظ خیال کې راځي هغه عدنان سمې چې په دو انډیا کې پاکستان پاسپورټ وشلولو بیا وخت کې وزیر داخله چودري پرویز و چودري نثار هغه ته وایي چې په دې رام امبیسي ته نه وشړی نو خیر پاکستان ته نه راځي خو لکه نو لکه خبره دا د ملګرو د ابوبکر بھائی دا ابوبکر بھائی ماشاءالله غټ چینل دی په یوټیوب باندې تاسو ته معلومات درکوي ابوبکر بھائی لکه مقصد ستاسو دا چې دې شیزونو نه احتیاط او پرهیز وکړئ احتیاط دې کې بس دا خپل خیر د ټیک ټاک باندې راځي ویډیو باندې جوړوي هر څه کې پاسپورټ دې کم از کم نشله بس ان شاء الله ابوبکر بالکل ابوبکر بھائی بیا به تاسو سره ان شاء الله نیکسټ ټایم کې زموږ د پیج نه هم لایو راځو اوس دا موږ ویډیو ریکارډ کوو نو یو جهان مننه ابوبکر بھائی دراتګ او الله رب العالمین دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې خپل پښتنو ته صحیح نیوز او صحیح معلومات ورسو څومره چې زموږ کې دا خدمت د الله درزه لپاره دا به کوو د خیر سره نو ابوبکر بھائی یو جهان مننه دراتګ الله رب العالمین خوشاله ساته مننه السلام علیکم ورحمت الله